نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزت مند مسلمانانو من به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې کم بد عملونه دي چې داغه په وجه به انسان جهنم ته داخليږي. حدیث مبارک کې راځي علامہ ابن حجر رحمت الله علیه الزواجر کې او علامہ ذهبی رحمه الله تعالی الکبائر کې دا حدیث مبارک را نقل کړی دی چې علی رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای وزو او فاطمه بیبي رضی الله تعالی عنهما دواړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لاړو چې مونږ نبی علیہ السلام مبارک لاړو نو د الله رسول جړل علی رضی الله تعالی عنه مبارک وتوی یا پداک ابي و امي یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي د الله محبوبه تاسو څه شي جوړوي یعنی تاسو ولې جاړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته فرمایل چې هر کله زه الله جل جلاله ملاقات لاړم معراج پښپا باندې نو زما تک په داسې قسمه زنانو باندې شو چې هغه له قسم عذابونه ورکول شو. یو قسم عذاب زنانو له دا ورکول شو چې هغه زنانه د سر د وختونو زوړند وي او د دې مازغو د کټوې په شان جوش وغو. نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې هغه منظر زما را یاد شي نو مال جړه راشي. نو چې دا خبرې وکړلې فاطمه رضی الله تعالی عنها مبارکه پاسیدله وتوی اې د ما بابا جانا دې زنانو له چې د عذاب ورکول شو دا پس وجبانی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وتوی یا بنیتو ای زما لوري دا عذاب چې د زنانو له ورکول شو چې د سر د وختونو زوړند وي او مازغه د کټوې پشان جوش وخو لکه کټوې چې جوش وغي داسې جوش وخو. نبی علیہ السلام مبارک وتوی دا د دې د وجنه الله دا عذاب ورکو چې دې زنانو با یعنی د پردو سړونه وختونه پټول نن الله په جهنم کې د زنانو له د سزا ورکي. دا څومره لوی عظیمه ګناه ده. نن زنانو ته وګوره سر تور سر په بازارونو کې ګرځي. دا څومره لوی عظیمه ګناه ده. نو اول نمبر دا عمل دی بے پردګي د زنانه دار جهنم مستحق ته ګوري. او دویم نمبر دا چې انسان قصدن عمدن بے عذر مسپریږي د جمع او د جمعې. نو حدیث مبارک کې راغلی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مبارک فرمای یو کس ول راغی عبد الله ابن عباس ابتا د هغه کس متعلق دي تاسو کو چې هغه ټول ورځ روزه نیسي او ټول شپه نفلی عبادت کې خدا جمع او د جمعې مونږ ته نه حاضرېږي د دسو حکم دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مبارک وته فرمایل هو فی النار دی بر جهنم په اور کې هو فی النار یعنی دی به د جهنم په اور کې. او امام غزالی رحمه الله تعالی احیاء العلوم کې د دې حدیث مبارک نقل کول نه پس یې دام لیکلی دی. دا خبره هم لیکلی ده چې دغه تپوس کوون کې انسان عبد الله ابن عباس ابن یوم یا شراغه هم دا سوال به ته کو چې د دې کس مبارک استاسو سره ده. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مبارک وته یوم میاش هم دا جواب ورکو چې هو په نار دی بر جهنم په ور کې دیبا د جهنم په ور کې. نو دا سی عمل دی چې د دې په وجه به انسان جهنم ته داخليږي. او دریم نمبر عمل هغه داري چې هغه د مور او پلار نافرمانی ده. د مور او پلار نافرمانی کول دا انسان د جهنم مستحق پدی باندې ګرځي. په حدیث مبارک کې درې خبرې ذکر دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې نبی علیہ السلام مبارک فرمای کوم انسان چې چا سره احسان وکړو دا احسان کوون کې انسان بیا په دې بل باندې د خپل احسان زبادي دا انسان د جهنم مستحق دی. او دویم نمبر د مور او پلار نافرمانی کوون کې انسان دا د جهنم مستحق دی. او کوم انسان چې شراب اوس کې او بغیر د توبې نه مړ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای دا انسان هم د جهنم مستحق دی. نو دا درې قسمه انسانان دي چې پروردگار عالم د دې بد عمل په وجه باندې د جهنم مستحق ګرځي. نو پروردگار عالم دې موږ تمام مسلمانانو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.